تاسو اوس د ناورانو څخه باندې شنم خبره بالکل دا خو انسانیت نه لاندې بلډینګ راکا وګوره کابلې پخې کورنچ راوړه کورنچ کابلې ورپسې ولې دي په دې روډ د نوم سره کابلې ورپسې دا کوم ځای دا تاسو راشه لږ تیاره ده نن لږه شدیده کې وګورئ هلکه څوکۍ پکې لږ دې دننه دې تیاره تاسو ورته څومره ډېر کور کړی دا خو یاره بس الله دې معافي وکړي چې دا او دا اوس تاسو له هیومن رایټ لټات ورکوم چې څه دونه انفارمیشن د شي ته د قبرونو پته لګی ځان نه پکې ژوندۍ خلک شي دا بس الله دې هغه خلکو سره خوب کې چې موږ سره رابطه وکړو موږ پولیس سره راغلو د تایید په مدد سره دا سړی دلته کې بازیاب دا څه نشته ټیک ته یار دا شی به ورته لګولو نو دی ور دا 3 کاله به دلته څنګه تیر کړی چې نه بنور لګي دا بل کړه نه خبر کېدو لارې چرته دي لار څه شو خیال و بجلی دې څه جوړ الله اکبر الله اکبر دا سه پلاران خو مې داسې زناور پلاران یو کټ روډ ده نشي او بچی دې څونه وخت نه یې دا بچی څه شو الګا دې دا ازوی ولا راولا ازوی ولا راولا درې نیم کال ستا په دې کې شو خپل نوم دې څه دی خلک وایي د خوش او حواس کې تاسو پلار نوم دې څه دی دوی څنګه انسټیبل او د بچی دې څه نوم دی دا بل دوه دي کنه یو هلک یو جینۍ ده کنه دواړه هلکان دي نو ښځه دې ته پوښتنه کوي دا ته راتله ملاقات یوې ته شپې چغې وې تنګ شنو چغې وې خپله سوچ کوه موږ په دې کرونا کې تاسو وایم دا ګاونډیان چې دي کنه یاره خفه کېږم خو له مسلمانۍ کاذب په دې نه د مسلمانۍ ځکه چې نه خوښه دې ته راشه مال نږدې راشه ولې نشته کدی مړ شو کنه کدی مړ شي تاسو په دې کې ایاز شي تاسو په دې قتل کې برابر شول ایاز ګوره نه بالکل دې ملګری ته د دې خبرې جواب ورکوم وایي چې د ایمان د ټول راولا ایمان دغه بچی راولا وایي د ایمان د ټول نه کومه درجه سره چې په لاس یې منی کا په زړه کې ورته په خوله ووایه په زړه کې نو دوی په خوله کې دې اولدار صاحب ته یا څنګه چې موږ سره اوس بل د دې ځای وګړي موږ سره رابطه وکړو نو مې نه اخلو دغه شانتې به تاسو موږ سره هیومن رایټ سره رابطه تاڼې ته به ورسره رابطه کوي چې اوس ته پټ په ور کې وای ظالم ده کمال دي خو چې کړو باران د باندې نه شو عذاب د باندې نه دی راغلی موضوع هسپتال ته دی موضوع ان شاء الله العزیز بالکل به پروټیکټډ تاسو خیر ډاکټر ته مخکې باندې مزدوري کوله کم ځای کې دلته کې د مارګولو کار باندې کوي استاد وتا خو چاوي دي سعودي عرب تم پکې تلو تلو مو هغه وخت وشو ها او اوس تم له دا وایي کنه چې موږ ستا پلار سره ستا تر ترګور سره خبرو کوستا لکه عظیمه ګناه سره چې لکه د هغې دپاره به موږ جرګه مره کوو چې د دې دا کور خو سم شي د دې به تر کومې پورې په هسپتال کې په ریهیبلیټیشن سنټر کې به پولیس سره به هیومن رایټ سره به تا کومه داسې ګناه کړې د هغه خو موږ له ښکاره اوس په خپلو الفاظو کې ووایه کنه چې موږ هغه له خیر ستا په ځای به موږ د ده پلار له پښتو پرېوځو چېرې د ته راته ووایه چې تا کومه ګناه کړې ده چې موږ د هغې دپاره ستا د مور پلار نه تر تربور نه موږ معافي وغواړو موږ به ورته پښتو پرېوځو چېرې مقصود نو خپل ژوند ته پرېږدو ماشوم راولا مه یارېږئ نو خو څه خو به هغه بل راولا بل ماشوم راولا لکه د وینا نه دي واشه څه به زه را پیدا کړه خبره داسې ده چې د وینا نه ده داسې ده شکل به یې لیدو نور څه نه ښکارېدی نیم کاله درې نیم کاله تېر شو استاد چې اوس دا موجوده کوم حالت دی د وجود ده داسې وي کنه اوس دې کې نه خو ګاونډیانې وایي ښه کمزوري شو
خپل سوچو کا معراج خان چې کله کوارنټاین شو خلک په خپل کورونو کې خلک ور سہولت او ټي وي ریډیو واټ ایور ارس سہولیات سوشل میډیا موږ سره موږ کم حالت موږ ټول ذهني بیماران شو تر اوسه پورې موږ ذهني بیماران او بالکل پلاران خو هم شته چې خپل ژوندي بچي چې دي هغه په دننه په باتاوړو کې یو کور دی هغې کې یو هلک ګیر دی د 2-3 کالونه او هغه د شپې چغې وکړي او موږ له چل نه راځي چونکې زموږ ګاونډ دی موږ سکولی نه شو تاسو راشئ بیا موږ راغلو دلته کې متعلقه پولیس سټیشن ته راغلو ایس ایچ او صاحب دي د دې مشران ایس پي صاحب دي ټول سره موږ خبرې وشوې هغوی یو سپیشل ټیم جوړ کړو او موږ لاړو کله چې موږ لاړو هغه حالات موږ ولیدل نو هغه بالکل انبلیویبل و لکه ما په خپل ژوند کې ما داسې قسمه قید نه دی لیدلی یو واشروم کې زما په خیال که زه په سایز باندې وایم نو 6x6 به یا 6x5 باتروم په دغې واشروم کې دی 3.5 کاله په دې واشروم کې دی او هغه دروازې بیا ډبل دروازې یو د باندې جنګلی ور و بیا جنګلی ور د پاسه یو بل ور و بیا یو ورکوټ شانتې هول و پای به یې دله روټۍ ورکول او په هغې به ده دغه کول نو ده ته مو وایي ته چغې ولې والې نو چې زه به نهر شم ما به چغې شروع کړې نو دویم چې د انسانیت هغه بیخي هغه اخري درجې پورې مونږ تلي وو الله دې معافي وکړي حنیف خان کله چې تاسو سره رابطه وشوه چېرې دغسې یو ځوان ګیر دی او راشئ وله تاسو راغلی بیا د دې د حالت تاسو ولیدل نو څه ویل غواړئ یاره زه خو بیخي څنګه تاسو خو ډېر زیات پروګرامونه ډیل کړي شاهنام خان ډېر ریسکیو کړي دي خلک خپل ژوند د دې شیزونو ته وقف کړی دا چې معراج خان دی زموږ د ایس ایچ او صاحب دی دا ټول سپیچلیس دي خان ټیک ته ما ته یو انفارمر خبر را رسولی خو سیریسلی الله د دې خبرې ګواه دی چې ما یاره بس داسې کټ مټ پورې به یې تړلي زیاتره دغه شان دی ایس ایچ او صاحب ټیک دی کټ پورې تړلي یا ورته زنځیر اچولي هغه څنګه چې موږ اکثر په دې سوشل میډیا باندې ګورو خو زه بیخي قسم په خدای حقیقت درته وایم چې شوق شو په جندینې باندې لکه یو قبر و که نه هغه مونږ اورېدلي چې یاره په ګوانتانامو بې کې داسې سزاګانې په هغه سیلز هم تاسو وکتل چې یاره څنګه سیلز رڼا خو به کله ناکله یا وټ ایور څه نه ایکسرسایز دا مقصود هلک وایي چې یاره د تېرو 3.5 کالو راسې زه په دې پنجره کې بند یم خپله سوچ وکړې د سړي مور پلار جمدي وي وروڼه خویندې جمدي وي بچي یې وي د هغې اوازونه پرې لګي د هغې اوازونه اوري او هغه لکه نه هغې ټچ کوي چې زه خپله لکه یو بال بچهداره انسان یم زه چې خپل بچنګي ونه وینم یا سینې ته راجوخت نه کړم نو زما زړه چوي مسافري نه شو کولی خلک راپورې خنداګانې کوي یاره دې مسافري نه شو کولی د مقصود دې حالاتو ته چې مې وکتل که نه نو سیریسلی شاهنام خان چې آیم سپیچلیس ټوټلی سپیچلیس او داسې پلار ته داسې خاندان ته او بیا په دې کلي باندې زه لعنت وروم زه پرې لعنت وروم ځکه چې کم از کم چې څنګه ما سره دغه سورس نو دا 3.5 کاله به نو تېر شوي یو 70 ورځې به ده په دې قید کې تېره کړې وي میاشت به یې تېره کړې وه 2 میاشتې څومره اخترونه څومره شوکدرونه څومره روجې څومره غم خادی به دې غریب به اورېدلي خو داسې لیدلي نه دي خپله سوچ وکړې وایي چغې وایي دنه مونږ تپوس وکړو چغې ولې وی ایس ایچ او صاحب ده وایي چې وږي به شوم نو چغې به مې وایلې نو چې انسان وږي شي چرګ هم چې وږي شي نو هغه څومره شور کوي ځناور هم چې وږي شي نو څومره چغې وایي او دې غریب دا دومره سختې برداشت کړي دي بال بچهداره دي ښه دوی بچي دي او د هغې باوجود مور او پلار زه خو مور خلک وایي مور مینه لري زه خو د دې مور مینې ته حیران یم چې دا څنګه مور وه چې هغې دا خپل زوی په پنجره کې او په